احتجاج کړی دی. مظاهرچیانو د نریندر مودي ګوډاګې سیزلې دی او ایره دریا سوات ته لړه کړې ده. د مالکند بټخیله سیمه کې میشته افغان مهاجرینو هم د هندوستان لخوا زور زبردستیا په ضد احتجاج وکړو. احتجاجي مظاهره کې په سونو افغان مهاجرینو او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. مهاجرینو بټخیله بازار کې ریلی وویستله، د هندوستان او نریندر مودي په ضد یې نارې ووهلې او د نریندر مودي ګوډاګې وسیزلو او ایره دریا سوات ته لړه کړه. احتجاجی مظاهرې ته د افغان مهاجرینو مشر ملنګ جان، سیاسي مشرانو حاجی شاکر الله، دلنواز خان، مولانا جاوید، خورشید ربانی او علي محمد خان ویناګانې وکړې او وی ویل چې هندوستان په ملک دننه تقسیم شوی دی او ډېره زر دا خبره ده چې هندوستان کې به مسلمانان، سکان او عیسایان ځان له ریاستونو اعلان وکړي. مظاهرچیانو وویل چې هندوستان همیشه شور کوي او بیا د ناکامۍ سره مخ وي، ولې پاکستاني اولس او په ملک کې میشته 14 لکه مهاجرین د پاک فوج سره مکمل ملاتړ کوي. مظاهرچیانو وویل چې هندوستان خپلې تباهۍ طرف ته روان دی او هیڅوک هم هندوستان د تباهۍ نه نشي بچ کولی. د لوی وفاقي وزیر شیخ رشید تهران کې د ایران صدر حسن روحاني سره ملاقات کړه. ورسره